يرفع الله الذين آمنوا منكم اوچتي الله کسان چې ایمان راوړي دي ستاسو نه. الله اوچتي هغه کسان چې ایمان راوړي. نو الله ایمان ولا اوچت کړي دي دنیا او آخرت کې. بیا په ایمان ولا کې خاص خلک دي هغې ته غوږ کېدی. والذین اوتوا العلم درجات او کسان چې ورکړی شوی دی ورته علم په ډېرو درجو سره. الله اوچتوي مؤمنان، په مؤمنانو کې اوچتوي علما. څومره غټ فضیلت دی د علم، څومره غټ فضیلت دی د علم چې مؤمنان ټول اوچت دي، خو په دې مؤمنانو کې علما بیا ټول نه اوچت دي. دغه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله وی د دې قران د لاسه ډیر قومونه اوچت کړي دي، عزت ولا ورکړي. او د دې قران د لاسه الله سبحانه وتعالی ډیر قومونه تبا کړي دي او ذلیل کړي دي چې نه دې منله. علم او د علم فضیلت دا موږ بار بار په درسونو او بیانونو کې بیان کړي. د تفصیل نشو کولو، خاص اشاره وته کو. علم د پیغمبرانو میراث دی، پیغمبرانو میراث. علما هغه خلک دي چې الله خپل گواہی په قران کې ذکر کړی دی. شهید الله، الله گواہی کوي د دې خبرې په قران کې. الله وی زه گواہی کوم د دې خبرې، بیا مخ کوي و اولو العلم او علما گواہی کوي. ګور ځان سره څوک یو ذکر دي، علما یو ذکر دي، د معمولی شرف دی. الله وی زه گواہی کوم او علما د دې خبرې گواہی کوي. قائما بالقسط، هغه علما چې حق پرسي. هر مولانا مراد حق پرس علما دي، هر عالم نه. علم هغه لار ده چې دا ډایرکټ به ته جنت ته رسوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما. یو سړي یو لار ونیوه، دا لار یې دې لپاره ونیوه چې علم پکې لټوي. سهل الله له طریقا الى الجنه، الله به د جنت لار اسانه کړي. علم چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکوي نو الله دې لپاره ښېګړه غواړي. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. تاسو هلته ناستئ او دا کومه لار تاسو رانیولې، دا لار ګوره ډایرکټ د جنت په دروازه ته لګوي. او ته چې دلته ناست رب العالمین ستا لپاره د خیر اراده کړې ده، د ښېګړې اراده کړې وي. دومره خلکو کې تاسو ناستئ نو څوک ګپ شپ لګوي، څوک په دنیا پسې منډې وهي، څوک اوږده دي، څوک غیبتونه کوي، څوک ګناهونه کوي، څوک پالتو ناست. ته ناست یې د الله سبحانه وتعالی قرآن دې راغستی، زده کې څه چل دی؟ چل دغه دی چې الله غوره کړی. نو په دې نعمت باندې شکر وباسي. په دنیا کې دوه قسمه خلک دي. یو ته ویل کېږي طالب العلم، علم طلب کول والا، او بل ته څه ویل کېږي؟ طالب المال، مال طلب کول والا. دا دوه قسمه دي. اسی دې دواړو کې په دې مال او په دې علم کې زه ته یو څو فرق ښیم په تادۍ سره، اگر که فرقونه ډېر دي. یو فرق دا دی علم میراث د پیغمبرانو دی، مال میراث د مالدارانو دی. څومره فرق دی. یو سړی ما سره میراث دی، زمونږ نیکونه او پلاران او غټ خلک وو. بل ما سره میراث د باچا صاحب دی او د وزیر صاحب دی او د خان صاحب دی. بل ما سره میراث د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی. کم ځای کې دی او کم ځای کې دی. علم الله اکبر چې څومره لګې ډېرېږي او مال چې څومره لګې کمیږي. نه بس مال والا صحیح د لوږې نه مړ شوی او علم والا کم عالم چې علم وکړي او بیا خورئ نه د علم زیاتي. علم په خورولو زیاتي. کم عالم چې علم وکړي او بیا خلکو ته بیانوي د ده علم زیاتېږي کمیږي نه. دا دویم فرق شو. دریم فرق علم به تا سره ملګری په دنیا کې او درته یم قبر ته به سره مځي، او مال قبر ته دننه نشي تللی. که ته کروڑپتی او که لکپتی هسې مه خوشحالېږه، ټول به دنه واپس راشي. او که تا سره علم وي نو دا علم به تا سره کوم ځای ته ځي؟ دا به تا سره قبر ته ځي. علم پاتې کېدونکی دی او مال
ختمیدون کې دی. هغه باندې مثال د ابو هريره رضی الله عنه والا غریب انسان دي چې وخت په راغی چې د خوراک به سره سنو او ما د دې کتاب خو چې دین سره تعلق ساتي او به کې د ابو هريره رضی الله عنه نوم نه او خو دې کتاب علم د لاسه هغه پاتې شو مال هغه سره نو او په دنیا کې څومره کروڑپتیان او لکپتیان تیر شي کې نه تیر شي یو څو پکې موږ پیژنو نور والله لازم کړه ته پته نه چې څوک دی څوک نه غړ بچایان ګوري تیر شي غړ بچایان هیڅ تذکرې نشته. علم صرف او صرف دیندار سړي ته ملويږي او مال بی دینه فاسق او فاجر او کافر ته ملوي. سره خوشاله ما سره مال ډیر دی سره به خوشالي او کافر سره مشتي مال ما سره مال ډیر دی بی دینه سره مشتي راشي خو خمت ما سره مال ډیر دی د فاسق او فاجر انسان ته خمر راځي سره مال ډیر دی ما سره علم دی علم د دیندار سړي سره علم د هر چا سره نشي ښه علم بستا چوکیداری کوي او د مال چوکیداری به تکي دا غټ فرق دی. علم بستا چوکیداری کوي څنګه لکه مثال کې تاسو ورلې په یو ځای کې فلم لګېدلې سندري خلک اوري تا قدم کې خو به دروازه علم ته توي ګره دا کار حرام دی د دې د لاسه رب العالمین متانه ناراض شي جهنم ته بلل شي راو پښوي دا چوکیداری سچا وکړه د دې علم وکړه او مال کله قلیل لاندې کېده او کله دیوال په سړو کېده او کله په بینک کېده او زړه به خوري چې بهر روزي ر کمرینه چې هغه شو زریاله می خو دي دې چې لاس نه وروړي یو د مال چوکیدار دی او دا بل چې دی نو علم د چوکیدار دی علم ساتي د الله په توفیق سره ها دا مال ته تبا کول امشي او ډیری تبا کړي خو علم ته چرته نه تبا کوي. بل فرق یاد ساته مال ګوره په سکندونو کې ختمي دی او علم چې ته خیال کې نو دا نه ختمي یو دې مولای چې علم وکي او بیا په دنیا کې سر شي او د دنیا د مزدوریانو سره وتړل شي او بدقه دنیا یو دنیا نه د علم ختمي خو موږ دا غسړي خبره کوو چې د علم خیال ساتي نو علم د دنیا نه ختمي. قیمتي خبره د عالم د وزن چې ډیر دی او مقام ډیر دی دا د عالم د ذات تلاسه دی یعنی د عالم درون دی او د مالدار سره چې درون دی نو د پیسو د لاسه درون دی د پیسې د لرکه څوک به سوګي ها د خان سه بوجر کی سوره کسان نه شي لرکه د خانی ته لرکه د مال دي څوک به سلام اچي کنه چي پته ولګي پلانې سیبو د چارنیم سره خان ولګي دا صرف د شو بي سي د پیسې د لرکه ولګي څوک پیژني او د عالم د درون دی کله د سره مالي او کله د سره مال نه دا چې په تادی کې اوسو فرقونه ما ذکر کړو په مال او په علم کې چې تاسو شوق پیدا شي علم مطلب کوی کنه علم کېږي په سبانه په کوشش باندې ځکه علما وایي و علم له ټول ځان ورکینو طالب سنه سیسه درکې سنه سیسه علم له ټول ځان ورکې نه سنه سیسه بدرکې نه چې علم له سنه سره ورکې نه طالب سره درکې بیا خو یې سره درکې. الله سبحانه وتعالى موږ ته علم نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى هغه علم موږ ته نصیب کړي چې هغه علم په دنیا او آخرت کې زموږ په کار راشي او دا هغه علم نه دی الله موږ لري ساتي چې هغه د لاسه موږ الټه ګناهګار شو جهنم ته تلو سبب وګرځي.